رسول الله مبارک فرمای تاسو را هغه زنانو سره نکاحونه کوي کم زنانو اولاد چې ډیر زیات سیوا کیږي په دې وجه یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فخر ذریعہ ستاره نکاح چې کم دینو دا وګرځیره ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د قیامت په ورځ باندې با ای زما امتیانو په نور امتونو باندې زستاسو په غنوالي باندې فخر کوم چې وګورئ د نور امتونو په مقابله کې زما امت څومره سیواره وز د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت په ال سیوا کیږي کله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر امتی چې کم دی دا نکاح وکي د واده وکي البته کثرت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د امت راځي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د قیامت پر ورځ باندې او په نور امتونو باندې ز فخر کوم ستاسو ای زما امتیانو ستاسو ر تعداد په کثرت باندې ستاسو په سیوا کېدو باندې دا مسلسل فائدې پرې نکاح سره چې کم دینو دا وجود تراشي په واده سره دا مسلسل فائدې چې کم دینو وجود تراشي او بیا ومه فائدہ د نکاح تاسو ته معلومه را هغه فائدہ دارا چې تاسو چې کم دی تاسو رشتہ داران خلکی هغه رشتہ داران رو پردیش د انسان نه رو چې کم دینو غم خادي ور سره خلک ترکی او کم دغه قوم کې چې تاسو سابقه رشتہ دارو پرې کې چې کله تاسو د خپل الکه یا د خپل زنانه او جنې نکاح وکي نبی دغه قوم دوباره چې کم دینو دار نږدې شي تعلق چې کم دینو پسې باندې بیا برقرار شي یا یو داسې قومي چې هغه مخکې نساسو رشتہ دار نه د دې په ذریعه سره هغه دوانه قومونه دا په خپل منځ کې رایوز شي اتفاق او اتحاد په خپل منځ کې چې کم دینو سیوا شي یا هغه دو قومونه چې د یو بل سره نه لګي د یو بل سره تعلق چې کم دینو دا نه کله چې پاغي کې رشتہ وشي نکاح په دوه قومونه کې وشي د یو بل سره هغه نفرتونه په محبتونو سره چې کم دینو دا سیوا شي ځکه انبیا د انبیا او سنت چې کم دینو دا نکاح دی وجه نه چې د انبیا او مشن دا چې د خلکو په منځ کې اتفاق پیدا کی اتحاد چې کم دینو دا پیدا کی او د اتفاق پیدا کولو لپاره لوی سبب چې کم دینو دا نکاح کول دي ځکه چې کم یو الک او کم جنې په خپل منځ کې نکاح وکي د یو په خپل منځ کې الله تعالی محبت پیدا کی وجعل بینکم موده ورحمه د هغه محبت په وجه باندې د دوه کورونو په خپل منځ کې محبت پیدا شي کم چې د الک د کور دی کم چې د جنې کور دی د دې دوه کورونو په خپل منځ کې محبت پیدا شو بیا پرې منځ کې د دوه قومونو په خپل منځ کې محبت پیدا شي کم چې د الک قوم دی او کم چې د جنې قوم دی نو د نکاح یو فائدہ دا شو د واده یو فائدہ بل دا شو چې د دوه قومونو په خپل منځ کې اتفاق پیدا شي اتحاد پیدا شي او دا د انبیانو مشن دی د دوه مسلمانانو په منځ کې د دوه قومونو په منځ کې اتفاق چې کم دینو دا پیدا کول نو د اتفاق د پاره مؤثر سبب دا چې کم دینو نکاح چې داسې مؤثر سبب بل نشته لکه څنګه چې نکاح په خپل منځ کې ضرور ولي د اخوت د پیدا کولو د پاره او ځکه پرې وجه شیطان ترا خبر هم معلومه راک چې د نکاح په ذریعه سره دوه مسلمانان دار یو بل سره څومره خواږه شي د یو بل سره څومره اتفاق پیدا شي پرې وجه شیطان اولنې مشن داره چې په خپل منځ کې خزه او خاون ګره دار یو بل سره وران کی ځکه چې خزه او خاوند یو بل سره وران کی شیطان خو په خپل منځ کې دوه کسان روان کړل پرې سره دوه کورونه هم ران شي کم چې الک کور دی او د جنې کور دی پرې سره دوه قومونه هم ران شي په خپل منځ کې کم چې الک قوم دی او کم چې د جنې قوم دی پرې وجه شیطان تر ټولو نه لوی کار د اخکاری چې د دوه په خپل منځ کې نکاح را فاسد کی او ختم کی د دوه په خپل منځ کې ناچاقی را ولې کم چې جنید او کم الک ته یعنی خز او خوند پرې وجه روایت کې راځي غالبا مسلم شریف کې روایت ته تفصیلی رسول الله مبارک فرمایل چې دا شیطان د سحر چیرې د په سمندر باندې خپل تخت چیرې نو دا قائم کی او بیا د هغه تخنه مختلف شیطانان مختلف اطراف ته تشکیل کې ویلېږي چې خلک گمراه کوي کله چې ما زیګر شي او هغه شیطانان کم چې ابلیس لیکلی دي اگر راشي او دی ابلیس تخپل کارگزاری بیانې سو کوئی چې ما یو کس په بل باندې قتل کا دی وای تا خ کارو کا سو کوئی چې ما چې کم دی په یو کس باندې مونږ پرې خورک وای تام خ کارو کا سو کوئی ما په یو باندې غلا وکړه وای تام خ کارو کا خو هغه یو کس راشي انتهایی معذرت سره چې کم دی نو ابلیس ته مخ کې شي چې ما راسه هغه لوی کار نه کړي صرف او صرف یو کار می کړي چې ما د خزه او د خاون په منځ کې ناچاقی راوستا هغه خاون خپل خزه طلاق ورکو ما چې کم دینو دوانه بیل کړل نو روایتو کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي
چې هغه ابلیس په خپل تخ باندې ودرېږي او پاس هغه شیطان ته د خپل سینې سره چې کم دی نو راجوخ کی شاباسي ورله ورکی چې د ټولو نه غټ کار شي نو دا تا کړی دی ځکه شیطان ته پته را چې دا یوازې صرف ښځه او خاوند جدا کول نه دي دا دوه کورونه جدا کول دي دا دوه قومونه چې کم دی نو دا جدا کول دي په دې وجه دا یو نازکه لمحه ده ځکه رسول الله مبارک خاوند ته هم ډېر زیات نصیحتونه کړي ښځې ته هم ډېر زیات نصیحتونه کړي ښځې ته هم وایي ګورې خبردار دې خاوند سره به ډېره محتاط اوسېږي ګورې دا خاوند دا ستا سرسوری دی خبردار که دا خاوند د کمې خبرې تا ته حکم کوي تر دې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل ښځې که تا ته راوایي چې د دې غر نه ګټه واله په هغې باندې کېروه د هغې غر نه ګټه واله په دغې باندې کېروه دا به ورته نه وي چې زه نشم دا ولې په دې وجه باندې ښځې ته نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمیل ای ښځې ستا را خاوند د خبرې تکمیل به ته کې خبره به یې منې تر دې پورې ته په تنور باندې ولاړې او تنور باندې تا ډوډۍ چې کوم دی نو پورې کړې دي تا د خاوند اواز وکړو چې دې خوا راشه وس یو طرف ته چې کوم دی نو ستا نو ډوډۍ سوځي بل طرف ته خاوند ستا نه خفه کېږي پرېږده دغه ډوډۍ دې وسوځي دا دې تنور کې ښکته یې راشي خو خاوند خبره به ځمکې طرف ته نه غورځې خاوند خبره به ځمکې ته نه غورځې راشه خاوند ته ودرېږه چې تا څه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خزی ته هم ډیر زیات چې کم دی نصیحتونه کړي دي چې د خاوند په باره کې ډیر زیات محتاط اوسېږه تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم یو خاوند دا د خپل خزی نه خپي جنت کې دغه خاوند چې څومره هوري دي دغه خزی ته خیرې کوي چې تاره الله هلاک کی ذکر خاوند حقیقت کې زمون خاوند دی ستا سره د لګ وخت لپاره ملمره ان قریب بستانه مونږ ترا جدا شي د خپ کوما رسول الله مبارک خزی ته نصیحتونه فرمایل زکه دا یو ډیره زیاته نازکه مرحله ده نازکه رشته ده په دې سره یوازې دوه په خپل منځ کې نه جدا کی بلکې دوه کوره جدا شي دوه قومونو په خپل منځ کې دښمنی چې نو دا پیدا شي او بل طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاوند ته هم ډیر زیات نصیحتونه وکړل چې ګوره دې خزه خپل کور پرې خو درې خپل مور پلار پرې خو دی خپل خويندرونه پرې خو دی ستاره پار راغله پرې کور کې چې کم دینو مشتشیره دې سره بداسي وهل نکې لکه څنګه یو انسان خپل غلام چې کم دینو وهي او ټکي رسول الله مبارک خوند ته ډیر زیات نصیحتونه پرې خو دي خزه ته هم نصیحتونه کړي د پاره چې ډیره نازکه مرحله ده چې دا خزه او خوند په خپل منځ کې وران نشي ذکر شیطان مشن دار چې دا دوانه په خپل منځ کې را جدا کی نو مونږ د نکاح فواید بیانول چې کم یو نارینه او کم زنانه دا په خپل منځ کې نکاح وکي نو الله نیم ایمان دریو نصیب کړ ورپسې د دوان عفت او پاک دمنی الله ور نصیب کړه تمام انبیاء په سنت باندې عمل چې کم دین ور نصیب شو ستاد دې نکاح په وجبان دي چې ستا کم حلال اولاد پیدا کی د قیامت پر ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه باندې فخر کوي د دوه مسلمانانو په خپل منځ کې تعلق او اخوت او ورورولي چې کم دین دا قائم شه بل اهم خبر زین کې دا یار ساتي خبر بس کو دا خبر زین کې یار ساتي چې د نکاح چې څومره فواید منګه بیان کړل دا ټول فواید چې کوم دي موږ ته دین خولي موږ ته شریعت خولي دي دا چې کوم دي ټول عبادت او عبادت ته په دې وجبان څنګه زموږ د مرګري خبر وکړه د نکاح پر ورځو کې انتهایی محتاط اوسېږي ګوره دا یو عبادت ته یو سړی مثال په تور باندې هغه تا دا وایي چې را زری جمعه ته ورځم او پرې جمعات کې ز په موږ باندې ودرېګم ته چې کم دین ډول باجې رواله ماته پرې جمعات کې زمانه چاپې رکینه ماته غغوي زکه زمو سیرینو دا کوم تمام خلق په پرغه انسان باندې لعنت نه وي چې تا موږ کې د الله تعالی عبادت کې او ته چې کم دین ډول باجې راغې سره غواړي دا خبر زین کې یار ساتي نکاح یو عبادت ته ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل النکاح من سنتي نکاح زما سنتي وس کا چرته نکاح په موقع باندې یو انسان داس خلاف شرع کارونه نو دام چې کم دی نو داسې بد لګي څنګه بد چې هغه لګېدل چې یو سړی په موږ باندې ولاړ دی او دی چې ما ته ډول سرناغه غوي ځکه زه الله تعالی عبادت کوم دا هم چې کم دی نو عبادت ځکه تاسو به یو نکاح خوان لیدلې کله چې تاسو عالم راولئ په هغه باندې نکاح تړئ نو د نکاح کې سوی قرآن کې د نکاح آیتونه ډېر زیات دي فانكحوا ما طاب لكم من النساء الله تعالی فرمائے وانكحوا الايام منكم زی پزی قرآن مجید کې نکاح آیاتونه موجود دي پاغي کې نکاح الفاظ دي خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم سنت او مسنون خطبه را پاغي خطبه کې درې آیاتونه دي هغه درې آیاتونو کې ګوره د نکاح لفظ نشته خو پاغه درې آیاتونو کې چې کم الفاظ دي یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ څنګه چې د الله نه د یری حق ته یا ایه الناس اتقوا
اتقوا ربکم الذی خلقکم پدیکم د الله د یری تذکر رالا یا ایها الناس اتقوا ربکم پدیکم د یری تذکر رالا درې آیاتونه او درې آیاتونه کې د تقوا ذکر دی د الله نه د یری ذکر دی د پاره د دې چې دا نکاح کې ګوره دام یو عبادت دی اسنه چې پدې کې تیار اخوا او غرزه تقوا چې کم دینو د خپو د لاندې کې پدې مقام باندې بوم د خدای نه یریږي دام یو عبادت ته پدې کې باغ کارونه نه کې کم کارونه چې خلاف الشرع دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خپل سنت وي د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي بنه کې دا نکاح په مسنونی طریقې سره وکا نو چې کله په دې ټیم کې تا سنت طریقې سره نکاح وکړه نو بیا دا هغه وفات پورې چې کم دینو الله تعالی په دغه نکاح کې او پرې کور کې چې کم دینو دا برکتونه ور واچي مخبل سترګو باندې ولیدل چې نکاح کې خلاف شرع کارونه وکي هغه کارونه وکي چې پاغه باندې الله ناراضه شي پاغه باندې نبی له صلوات و سلام ناراضه شي د پیغمبر سنت طریقې چې کم دینو دا رخپو دلاندې کې په دغه باندې بیا ورسته چې کم دینو وهل ټکولي او بیا ورسته چې کم دینو مولانو پسې ګرځي یره ماته سو وظیفه وخیا خاون را سره خنره خزر را سره خنره یره سو وظیفه را توخیا زمون کور کې چې کم دینو پریشانی دا بیا ورسته چې کم دینو سر تندې ټګي پرې مقبانی پالنه کړي د پالنه چې کم دینو دا هغه پرې وجه باندې د پیغمبر علی صلوات والسلام د سنتو خلاف ورزي کړي نو دا خوشاله موکه شریعت ګره جامع دین دی شریعت مونږ ته هغه غم کې هم چې کم دی هغه مونږ ته طریقې خي خاده کو مونږ ته طریقې خي پیغمبر علی صلوات والسلام خپل نمونه په هر یو شاخ کې مونږ ته پرې خو دی را هغه که غم دی که هغه خادیره په هر څه کې د پیغمبر علی صلوات والسلام چې کم دی هغه طریقې چې په هغه کې موجود دي طریقې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ ته پرې خو دي چې زما طریقه دا په غم کې را زما طریقه چې کم دینو دا خاده کې را دا خبر زین کې یاد ساتي دې کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سنتو خلاف ورزي چرته هم مکوي زمونږ د پښتنو ودونه غره زمونږ پښتانه دی په ودونو باندې ځان تباہ او برباد ک زمونږ د پښتنو جیدادونه دا چې کم دینو دو سيزونو خړل یا دشمنو خړل یا چې کم دینو ودونو خړل په دې وجه باندې زنانو له پکارداري چې په دې موقع باندې دار سنت خاص خیال وساتي پرې موقع باندې دا خلاف شرع چرته هم کارونه ونه کی دا ګره ډیر غټ ظلم دی زنانو له پکارداري که زماره आवाज اوري زمونږ تنکی نوجوانانی اغه واده وکي او اغه نوجوان چې کم دینو بیا بهر ملک ته ولېږي داغه د واده چې کمی پیسې دي اغه په 100 کال کې اغه نوجوان چې کم دینو سر ترانی شي ورسولې دا ولی زنانه صرف په دې خبره باندې چې کم دی چیرې ماته به گاونډي سوی ماته به نور زنانه سوی مال به چې کم دینو پیغور نه راکی خو بل طرف ته نه ګوري چې هغه تنکې ماشوم هغه ناسبین بچی چې تاور لواده وک او وست نه هلس کال او سلور 15 کال چې کم دی بهر ملک سعودیانو ته عربو ته او داسې چې کم دی انګریزانو ته بهر ملکونو کې گاڼه کړي ره داغه سر دی گاڼه کړي ره ا غریب چې کم دی نو کور ته دی وجې نشرات لیک زکه مال واده کړي ره زما په سر باندې چې کم دی نو دا قرض را خاون باندې په سر باندې چې کم دی نو دا قرض را دې کې لګ رحم په خپل خاوندانو باندې کول پکار دي دیګه په خپل بچو باندې لګ رحم کول پکار دي چې تا درې بچي سر چې کم دینه دا غاڼه کا صرف او صرف پرې خبره چې ما ته به گاونډي سوی ما ته چې کم دینو خلق پسوي د چا پروا اس کلو مسادي په الله یقین وکي په کوم خبره کې چې تاسو سره پیغمبر سنت طریقې دا ولټولې دا غي خوشالیان به ورسته تاسو کم دینو دا وایي د پیغمبر علی صلوات و سلام وجود د پیغمبر علی صلوات و سلام د سنت او برکت اوري یو صحابي د بل صحابي زیات ورغه او د بل صحابي سره میلمه شو کله چې خوراک وکړ هغه صحابي ورله تولیه راوړه یو وینځي ته आवाज وکړي وینځي د مرګري له زما تولیه راوړه چې پرې باندې لاس سوچ کی کله چې تولیه راوړه د کور مالک هغه وینځي ته غوسه شوې تا ګنده تولیه راوړه دا تولیه ورشه صفا کو بیا زماره مرګري لراوړه ذکر زما چې کم دینو دوست تا ورله ګنده تولیه راوړه دغه صحابي وای دا کم چې میلمره وې ما وینځي قتل دا تولیه ویوړه یو بلکړه تنور کې چې کم نه لمبي خته هغه تولیه ورواچول تنور ته نو دی وای زما په ذهن کې دا خبر رااله کسر دی خپل آقا دا خبره په وین زبانه درنه شو دا وین ز په خپه شو نو زکه چې کم نه دا تولیه راوست او تنور ته ورواچول وای سي زلک یو شب پس دا میلموي صحابي چیرې زو ما قتل دی وین ز یو ډکه غونته کې راوست هغه تولیه دوباره تنور نه راوستا او مال راوړه اوس تولیه ته زګورم تولیه بالکل سپاره غره
او خپل ګرمه تولیه را ما پغه باندې لاس وچ کړل ما در خپل مرګري نادرې قربانه تپوسو کو چیرې دا راته وای چې دا تولیه دی راوړی رقم زینه را دا څنګه چل دی را خوینځي ویوړه او تنور ته ور واچوله او تنور دغه نه خیر وسیزل بالکل صفاره وته اغه ګن پری پوری وس نخکاری اغه خیر پری پوری نخکاری اغه میزبان ورته وای قربا ورته وای چې تولیه هم اغه تولیه چې تاسو په کورونه کړه خو یو واقعیا واوره د دې وجنه مونږه ډیرو کلونو پوری دا تولیه ګورې انزلی نه را منګه اور ته ور واچو اور دغه نه خیر وسیزي او دغه پاګه تولیه چې کم نه اور نه منګه دوبار روالو پرې زیبان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو کم زیبان چې ما تمیل مکړی رسول الله مبارک چې کله خوراک وکړو ما ولدا تولیه راوستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرې تولیه باندې لاس مبارک وشکل دا تولیه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د لاس سره لګیدلی دا دغه نه پس چې کم نه ما سوچ کو چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د جسم سره کم یو سی ولګي هغه باندې اور اثر نه کوي ځکه مارا تولیه راوسته ما تجربه کوله چې پرې تولیه خو د الله نبی چې کم دینو لاس صفا کړي ما کله تنور ته ورواچوله واقعي تنور ونه سیزله د هغې ورځې نه تر دې ورځې پورې موږ دا تولیه راینځلې نه ده بلکې کا چې کله ګنده شي موږ یې تنور ته ورواچو تنور د دې نه خیرې وسیزي استاذ په ایمان وای د کم یو څیز سره د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وجود ټچ شي په هغې باندې اور اثر نه کوي ځکه د نبي علیه الصلوۃ والسلام تره دی هغه تره چې کم دی رسول الله مبارک وړوکوالي باندې قلار کړی دی کله یې په اوږه راچولی کله سینې سره جوخ کړي کله سر ته چې کم دینو خېجولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جسم سره د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جسم لګېدلې د قیامت په ورځ باندې وا هغه په دوه زینو باندې سزا ورکړي کی یو د خپو تلی د پیغمبر علیہ السلام سره نه لګېدلې نه د دې خپو ور تلو د لاندې بد تور بلیږي او د سر په طرف باندې د مزغه چې کم دینو دا به خټ کیږي کچرته د خپو تلی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د جسم سره لګېدلې نو دا به هم د جانم ور نسیزل نو تاسو اوس لک سوچ وکئ چې کم یو څه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جسم سره ولګي اور نه سیزي نو کمی طریقې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جسم نه وتري هغه طریقې موږ په خپل غم او خادي کې راولو رواجون لږ کم دی هغه برخاست کو ویلي ګو د خپل غم او د خپل خادي را د پیغمبر طریقې چې هغه د جسم مبارک نه وتري نو زمونږ هغه خادیانه به څومره مبارکي زمونږ کورونه کې به الله څومره خوشحالي چې کم دی نو راولي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جسم نه وتی طریقې نو دا چې کم نن تاسو پروګرام منعقد کړي شاهد چې کم دې زموږ مرګري وي چې اولنې پروګرام دلته کې نور نوجوانان د دین عبرت والی باقاعده هم دغه شانت علما را غواړي تاسو ته ان شاء الله پر رسمونو رواجونو باندې باس مباسه کوي تاسو پرې کې ګورې د نارینه ډېره زیاته فائدہ را ځکه چې هر سړی نن د زنانه نه مجبوره زنانه د نارینه په سر باندې دومره قرضې چې کم دی نو راوړي چې 15 کاله دغه نارینه هغه د واده قرضو ته چې کم دی نو دا غاڼي ان شاء الله د علما به رواجونو باندې باسه مباسه کوي زنانه به دا اوري د زنانه زړه ګورې ډیر زیات نرمي یو څو خبري واوري یا یو حدیث دووري فورا هغه کار ګورې پرې خو دی خدا زمونږ غلطی را چې موږ دا غوګونو ته خبري دانه دی ورسولي نو داسې پروګرامونه کوي ان شاء الله دې کې چې کم دی علما را غواړي دې رسمونو رواجونو به باسه مباسه کوي ان شاء الله ودو کې به بیا انسان ته چې کم دی نو څه قسمه را پریشانی نه نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقې د خپل کې ودونه کې ان شاء الله دغه ودونه کې به الله برکات ورشي ځکه د سنت طریقې د پیغمبر د جسم دراوتی او ما وی چې د جسم سره کم څه چې کم دینو ټچ شوی دا مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر د خپل لور کړه راغی لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشر لور ده نازبینه لور ده کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با چرته په سفر باندې وته نو ټولونه اخیر به د کور ته راغی د دې کور نه رخصت شو او کله چې رسول الله مبارک د سفر نه راغی د ټولونه اول به د کور ته چې د دې سره د فراق او د جدای د زمانه کم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر راغی حضرت فاطمه الزهرا تنور ته ولاړه ډوډۍ پخې پیړې چې کم دینو دا کړي دا خو چون کې په نبی علیہ السلام ډیر زیاته ګرانه و رسول الله مبارک سره دا پیړې راوغستی او داسې وسره وغځولې زیاده حواله دا اوس په تنور کې وروړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم پیړول خپل لاس مبارک وروستي حضرت فاطمه الزهرا ډوډۍ ټوله پخې کړې یو سو پیړې چې کم دی چې دا سر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس مبارک لګېدلو حضرت فاطمه الزهرا تنور ته ولاړه اور پاغي باندې اثر نه کوي هغه ډوډۍ بالکل شنه خټه پرتی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته بچیا ډیر زیات ایثار نشوي وی بابا جان نور ټول روډي پخشوي هو یو سود اثر چې هغه باندې تنور اثر نه کوي رسول الله مبارک مسکی شوی بچیا ما خیال ونکه چې زماره جسم سره کم شرټه شعور پاغه باندې اثر نه کوي دا هغه پیړی چې کم باندې ما خپل لاس چې کم دینو دای خو دیو نو تاسو بخپل ګریوان کې سوچ وګی چې د پیغمبر لاس د سره ټچی د پیغمبر د جسم سره کم شرټه شعور پاغه اثر نه کوي بیا د پیغمبر د وجود نوتی طریقې د پیغمبر د جسم نه چې کم دینو وتی اداګانې دا تاسو په خپل غم او خاده کې راولي او دغه کم کور رسمونه او رواجونه دا تاسو پرې دغه واده کې به الله سمره خوشاله ورچي دغه واده او د کور کې به الله سمره راحتونه ورچي کدغه واده نه دغه نارینه او زنانه نه الله کوم اولاد پیدا کړي شراب الله ته سمره نږدې او الله به سمره دیندار چې کم دینو دالوي نو کوشش پرې باندې کوي هر کار کې خپل پیغمبر طریقه چې نو دا لټوي صحابه په سمانی کامیابو صحابه پرې باندې کامیابو چې نبی علیہ السلام ته ویدا سکتل د سر نه رخپو پورې چې کم یو کار په پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کې راسره چې هغه مونږ نه خپل کړي تر دې پورې هغه کارونه چې صحابه په وس کې بنو هغه به هم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپلول یو صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کې راسي ناشته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک ته ګوري د پیغمبر علیہ السلام کپړو ته ګوري خپل کپړې ور سره چیکي خپل جسم ور سره چیکي نور ټول اداګانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې خو یو ادا چې پاره کې را صحابي مجبورو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یخته چې کم دینو غزیدل یختو پر منس کې رسول الله مبارک کرخه استلی و چې د لری نه براس سپینه پټه چې کم دینو زلیدا د هغه صحابي یخته ګړګوتی وګورېخه هغه پر منس کې راسی پټه بکې نخ کاری راک پدې کې صحابي مجبوری و د صحابي زړه ته قرار نه راځي چې زماره پیغمبر یختری په یو طریقه باندې زما یختری په بل طریقه باندې د مجلس نه پریشان او خپه پاسید کور ته ورغه سوچ کې چې ست طریقه اختیار کوم چې زماره یختوم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه شي زما پر سر کې را پټه هم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پټه بشان د ښکاری لال یو سیخ راوغسته پور کې ګرم کا شیشه ته ودرېدا او پدې زبانی داسې سیخ کې خو دا خپل سرمنې چې کم دین وسې زلا او دا منس چې کم دین سپین خکارش بالکل چې کله سپین خکارش راغې وس مجلس کې کېناستل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یخته د لری نه سپینه پټخکاری در په سر کې سپینه پټخکاری زړه ته چې کم دین سرور میلاو شو خوشحالي میلاو شو مې صحابه په هغه سنت باندې عمل کړو کم سنت چې ردیو په اختیار کې نو موږ له کم اس کم پکارداري چې د پیغمبر په هغه طریقو باندې کم اس کم عمل وکړو کم چې زمونږ په اختیار کې من خپل غمونه د پیغمبر په طریقه باندې کو من خپل خادیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې کو من به هم الله داسې کامیابی ته ورسي څنګه چې صحابه چې کم دینو کامیابی ته ورسولو تاسو اویس قرنی چې دا صحابي نه خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عاشق ته ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات نو شوه چې د مور وا د هغه مور د خدمت نور څوک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خط راولېګا یا رسول الله درزما ستا ملاقات کوم چې صحابي جوړ شم ځکه صحابي دي ته ول شي چې د ایمان په حالت کې نبی علیہ السلام لیدلې او د ایمان په حالت کې بیا وفات شوی خو یا رسول الله زما مور در غیر خدمت څوک نشته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع کوي د مور خدمت کوا بیا هغه ویس قرنی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشق تاسو به اوریدلی چې د احد په جنگ کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مبارک د خلینو وتل شهیدان شول ویس قرنی ته چا د قرن په علاقه کې وي چې بچا باندې ته عاشق او مینه د چا سنت طریقې تخپلې داغه غاخونه مبارک چې کم نه دا شهیدان شي ویس قرنی ترا پتنو چې زماره پیغمبر او زماره محبوب کم غاخونه خطلې دي دوه غاخونه د خلینو وستل لږ شبه پس بیا سوچ کوي شاید ما غلط غاخونه استلی هغه غاخونه چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شهیدان شوی هغه زما په خله کې موجودي یو شو پس نور غاخونه وباسي بیا سوچ وړي بیا نور غاخونه وباسي د نتیجې ته ورسه چې تمام د خله غاخونه به وباسم د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کم غاخونه شهیدان شي او په خپل راشي صحابه د پیغمبر په یو ادا باندې چې هغه کې صحابه په اختیار کې بنو هغه چې کم دین ادا خپل کړی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي په لار باندې روان دي د مرګرو سره او داسې اس باندې سور دی داسې یو ګټ دی او هغه ګټ ته چې کم دی نو د اس داسې اخوا ورټیلو او د خپې ورته اړم کړو ځان یې په قص وغورځو مرګر ورته چې دا خو د عجیبه کار ونه که دومره پلنه لار دې پرېښوده اس دې چې کم دی په زوره سره هغه ګټ ته ور دې کږه او بیا یې خپه داسې ویوړه او ځان یې په قص ورته اړم که او ځان دې راوغورځه او قصدن امدن دا ولې وې دا ځکه مخکې را لار تنګه وه موږ پرې لار باندې روانو د نبي علیه الصلوۃ والسلام په یو سورلۍ باندې سورو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام خپه مبارکه یې ګټ تنښتې وه
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سوالې نه پریوته ما وی هغه دا چې زمان نبی پر علاقه باندې کړی را هغه چې زخپل نکم زما حضرت سکون نه میلاوي دا ما پرې کې خپل پیغمبر ادا چې کم دینو د خپل کړه ځکه صحابه داغو قدمونه چې کم دینو کامیابی خپلول پرې وجه هغه کارونه چې کم از کم زموږ په اختیار کړي هغه باندې عمل وکړي علماء سره پرې کې مشوره کوي یاره زه بچی له نکاح کوم زه بچی له واده کوم زما چې کم دی لور واده لري زما پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لور د حضرت فاطمه الزهرا واده په څه طریقې باندې شوی چې زه خپل بچی په هغه طریقې سره واده وکم نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل متبنا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ په کومه طریقه باندې واده کړی چې زه خپل زوی واده په هغه طریقې سره دا چې کم دینو دا وکم زما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور کې غمونه راغلي زما نبی کومه طریقه خپل کړي چې هغه طریقه زه وکم نو په هر څه کې سنت لټوي ان شاء الله کامیابی به زموږ هم قدمونه چې کم دینو دا خولي الله دې پر اوسو خبرو باندې موږ د عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سنت پیروکار جوړ کړي الله دې د هغه احکاماتو کم احکامات چې مسلمان ته الله تعالی را لګلي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه سره هغه متبعین دي الله تعالی موږ وګرځي محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.